أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. نننی درس کے ان شاء اللہ العزیز سورۃ کہف پارہ نمبر 15 رکوع نمبر 3 آیات نمبر 21 یو آیات ویلے کیگی. اوس دلته چې نو الله رب العزت د اصحاب کهف مزید چې نو هغې واقعي خبره ذکر کوي. تفسیر چې نو هغه قرطبي کې معارف القرآن چې نو د هغوی په حوالې سره نقل کړي ده. وایي د دوی پته څنګه ولګېده چې اصحاب کهف دا ژوندي دي، لا دغې وخته پورې په دوی باندې چې نو هغه مرګ دا نه دی راغلی. نو حدیث چل وشولو چې کله دوی الله جل جلاله وغوښتل 309 کاله بعد راپاسول بیدار یې کړل. نو د دغې بیدارۍ نه وروستو دوی چې نو اخپس کې یو بل نه تپوس وکړو کم لبسنا مونږ څومره وخت تیر کړلو. بیا په پروني آیات کې نو درس کې تیر شول فبعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینة فلینظر ایها ازکى طعاما. نو بیا وی یو کس نو هغه ولېږئ ښار ته چې خوراک راوړي. نو څنګه چې پرونه موږ ویلو نو په دې کې نو هغه زیرک انسان هوښیار او تیز دا چې نو هغه یملیخه نو یملیخله چې نو هغه پیسې ورکړی شوې چې دا پیسې واخله او تو لاړ شه چې نو هغه بازار نه سودا راوړه. اوس چې کله دی بازار ته لاړو بازار ته ورسېدلو نو هلته د خوراک څښاک دپاره اشیا واخیستل. نو چې څنګه د واخیستل ډوډۍ شوله انګولی داسې دا شیزونه. نو چې کله د خوراک څښاک دغه اشیا دا سیزونه یې واخیستل نو بیا یې دوکاندار ته یې 100 روپۍ شوې. هغه ورته مثال په طور کې ووایي چې 100 روپۍ شولې. نو ده چې کله 100 روپۍ شوې پیسې ته لاس کړې هغه سکه یې ورکړه. په هغه وخت کې د دغې سکې باندې یو د پاسه چې نو هغې باندې د قیانوس چې نو هغه تصویر ولو او په دې بل طرف باندې چې نو هغې باندې دغه قیمت دا لیکلی او ښار تصویر پې ویه. نو چې خلکو هغه راواخیستله دوکاندار یې ورکړو نو چې ورته داسې وکتل هغه یاره دا پیسې کوټه دي دا خو اوس نه چلېږي. هلته بیا چې نو هغه پیسې بدلې شوې وې نو هغه ته یې دا نه چلېږي. د جب ته لاس کو بلې چې نو هغه پیسې راواخیستله او وکتل وې دا هم کوټه نه ځکه مخکې به سکې وې نو هغه به خلکو نو هغه تللې ده چې داسې بره به یې ویشتلې نو د هغې کې به چې کومه سپکه به وه نو هغه به کوټه وه کومه چې درنه وه ټک به یې کول نو هغه به بیا صحیح کره وه. د بله راوستله دا خو ښه صحیح پیسې وې دا دي په دې کې خو کوټه پن نشته. هغه ورته نه داسې نه دا خو تقریبا 300 کاله مخکینۍ پیسې تو ذاتوي او اوس خو نو هغه پیسې بدلې شوې دي نوې نوټونه نو هغه خو راوتلې نوې سکې هغه خو دغه شانتې په هغې باندې تصویران قصې لانجې خو نشته. دا ورته نه موږ سره خو دا وی دا خو بله ورځ موږ دا کړی خو دی لږ ډېر ماوی دی چالاک و ډېر هوښیار تیز و زیرک انسان و نو دی پوه شو چې زموږ کافي موده په دې غار کې تېره شوې ده. بس صحیح دی هغه ته بس یاره موږ خو دغه شان څه ملګري دي راسره او دا خوراک څښاک دی موږ سره خو دا پیسې وي. هغه ورته نه اوس به به تا خزانه منتلي ده دا خو لکه موږ چې اوس وایي د کاپیرانو د وخت خزانه نه چې چا ښکاره کړه چې بیا به هر څوک ورخوشي دا خو د هغې وخت خزانه تا منتلي ده د هغې خزانې نه دي دا یو څو سکې راغستې ستا سره به نور هم ډېر ارسئ د ورته نه ما سره هېڅ نور هم نشتي. بهرحال هغه یو دوکاندار د بل د غویمۍ جوړه کړه. غویمۍ چې جوړه کړله چې یملیخا څه نو هغه ګرفتار شو. اوس چې کله هغه ګرفتار شو نو بادشاه ته پیش شو. اولنۍ ورځ کې موږ ویلو بیا په دغه وخت کې چې کم بادشاه راغلی نو هغه بیتروسیس د هغه نوم و. نو دغه بیتروسیس بادشاه چې نو هغه مسلمان و د هغې وخت په دین عیسایت باندې و ډېر صالح نیک صالح سړی و. نو د هغه نو هغه بادشاه ولو دې ځای کې چې نو هغه بیا دا ټول تاریخي خبرې دي ګورئ حتمي خبره په دې کې یو نشته تاریخي دي. نو دی نو هغه لیکلي په تفسیر مظالم دا راغستې د هغه هم دا کړی خو ټول تاریخي دي لږه دا نه که چا بل شانتي وي چې تو سره په جنګ شي چې نه موږ خو په قرآن کې او په درس کې دا اورېدل نه دا تاریخي خبرې په دې به جنګ نه وي.
نو هغه چې کله دغه وشولو نو وایي په دغه وخت کې دغه بطرس دی چې کوم بادشاه ونو نو دغه وخت کې څه کسان داسې پیدا شوي ول د هغه په دغه دور حکومت په هغې کې چې د هغوی د قیامت نه انکار کولو دا وایي چې قیامت نشته دوباره پاسېدل نشته لکه نن سبا چې څنګه د چای نه دهریه چې کوم عقیده ده چې دوباره بیا چې نو هغه دا نشته د مکې د مشرکانو هم دغه عقیده وه نو د دې چې کله دغه عقیده وه بعضې خلک پکې دغه شانتې چې نو هغه پیدا شوي ول یا بعضې حضرات لیکلي چې هغه کم بت مت والا مخکې ول د قیانوس بادشاه د هغې وخت څه نسلونه پکې چرېدل په هغوی کې څه کسان داسې ولو نو بادشاه نیک صالح هو بطرسیس نو دی ډېر خپه و په دغه باندې چې دا خلک د قیامت نه انکار کوي نو دی یوه ورځ د ټاټ جامې واغوستې د عاجزۍ او دی لاړو یوې ډیرۍ ته وختلو په هغې ډیرۍ د هغه وخت مطابق عبادت وکړو او بیا دعا وکړله چې الله داسې څه نو هغه تو واقعه څه عجیبه غریبه چې نو هغه رونما کړي او چې د هغې باندې د خلکو ته هدایت وشي او پته ورته ولګي چې الله رب العزت قادر مطلق ذات دی الله پاک د مرګ نه وروسته دوباره خلک بیا چې نو هغه روح مال جسد بیا ژوندی کولی شي اوس دا خلک چې نو هغه په دې غم اخیستی دی او دا عقیده چې نو هغه په خلکو کې پیلاویږي نو بادشاه د هغې خلکو دپاره فکرمن و نو چې کله د هغه فکرمنو نو د هغه د هغې فکر په وجه باندې الله جل جلاله نه خو منظور وه خو په دغه وخت کې دوی راپاڅول او د هغې به یملیخه بازار ته رالو او دومره قصه جوړه شوه بهرحال بادشاه له چې کله دې ونې او راویستو نو دلته بادشاه ته چې نو هغه خبر میلاو شو چې داسې یو کس راغلی دی بادشاه ته چې نو هغه حاضري وشوله بادشاه چې کله حاضري وشوله نو دته یې تو څوک یې څه دی نوم دی ده ورته یې زما یملیخه نوم دی او زموږ داسې لږ ورځې وشولې دا دی هغه ورته ویې ښه ستا سره نور زما سره ملګري چې نو هغه زموږ ملګري دی هغه په هلته یو غار دی په هغه غار نه مې ورته په هغه ځای کې مونږ یو بادشاه چې نو هغه ته خو پته لګېدلې وه ځکه مخکې دی نو هغه رقیم کی هلته مونږ ویل ول چې رقیم یو معنی دا ده چې په دقیانوس بادشاه په دوی پسې چې نو هغه دوی اشتهاري کړي ول نو د دوی نومونه د دوی پته د پلار نوم دا هر څه لیکلي چې دا کسان اشتهاري دي دوی چې څه ټایم هم وموندلی شول نو دوی به ګرفتارولی شي او بادشاه ته به پیش کولی شي دویم قول چې نو هغه پکې دا ولو چې په هغه وخت کې یو دوه تنه کسان چې نو هغه مسلمانان ول نو دغې دواړو مسلمانانو خپل ایمان چې نو هغه پټ ساتلو د قیانوس بادشاهت کې ول نو چې کله د هغوی دا کسان دوی وتښتېدل نو د هغه د دوی نومونه او هر څه ولیکل او د دوی پتې او دغه شان دا کسان مسلمانان دي او هغه پټ هغه تخته یې پټه خودي وه ځکه رقیب په معنی د مرقوم د لیکلی شوي نو دوی چې نو هغه بادشاه نو دغې بادشاه بطرسیس د چې هم پخوانی آثار قدیمې نه چې کوم هر څه میلایدل نو په هغې کې د دغه تختۍ هم میلاو شوي وه نو په هغې تختۍ کې نو هغه د اعلان وکړو هغه تختۍ راوړه اوس چې کله دغه تختۍ راوړلی شوله پیش شوله په هغې کې چې وکتل نومونه یې کتل نو په هغې کې یملیخه نوم ولو نو چې کله د ده د یملیخا نوم یې ولیدلو نو بادشاه ورته چې نو هغه بیا ویسته بل ملګري څه نوم دی جو ده ورته برنوش جو بل نه څه نوم دی جو هغه وی شازنوس جو د بل نه څه نوم دی جو هغه وی دا دی جو د بل نه مکسلمې نه مخکې مونږ نومونه ویلي ولو نو دا ټول چې نو هغې وشول بیا دا بالکل صحیح دی بادشاه چې نو هغه خوشحاله شو چې زه الله رب العزت زما دعا چې نو هغه قبوله کړله او د خلکو ته اوس دا ښیي چې الله رب العزت د مرګ نه وروسته د دې خلکو دوباره بیا پاسولو باندې قادر دی الله رب العزت ته دا څه ګرانه نه ده نو دغه زمانه تیره شوې وه نو بادشاه بیا ځان سره د ښار خلک کړل دلې دنیا شي چې نو هغه اکرام ورڅه دی راواخیستل ډېر خلک چې نو هغه ورسره کړل او غاره پورې لاړل نو چې کله غاره پورې دوی ورسېدل نږدې شولو نو یملیخه ورته دغه ځای کې بیا وې ما وې د ډېر هوښیار ولو نو هغه ورته تاسو بادشاه سلامت دلته ورتېږئ ټول مه راځئ ولې زموږ ملګري چې نو هغه د خوب اوس را پاسېدلي دي هغوی چې تاسو وګور نابو چې که څو بادشاه رالو او بادشاه چې نو هغه اعلان جاري کړلو بادشاه موږ پسې پولیس راویستل اوس موږ گرفتاري کې په هغو باندې به خوف یره به چې نو هغه طاري شي نو داسې مه کوئ زه به مخکې لاړ شم خپل ملګرو له به خوشخبري ورکوم چې د قیانوس بادشاه چې نو هغه مړ شوی دی د هغه نه وروسته دوره چې نو هغه څو صدۍ چې نو هغه تېرې شولې او اوس بادشاهان چې کم بادشاه دی نو هغه مسلمان دی په دین عیسایت باندې او خلک هم ټول د ښار چې نو هغه مسلمانان دي هغه به خوشحاله شي
دی ورته چې نو هغه دقه شانتي وویلو نو اوس چې کله دا ټول خبرې هر څه وشول نو بادشاه چې نو هغه لاړ دنه د هغه لاړو خپل ملګرو ته دا ټوله خبره وکړله د هغوی ډېر خوشحاله شول راووتل او د بادشاه چې نو هغې استقبالیه یې وکړه بادشاه چې نو هغه خواله رالو بیا د هغوی سره خبرې ترې هر څه یې وکړلو بیا ورته د هغې نه وروستو دوه قوله دي یو قول چې نو هغه دا دی وایي چې بادشاه څنګه دنه تللو نو د هغوی دنه چې څومره کسان ول هغه ټول وفات شوي ولو هغه ټول مړه شولو او دغه یملیخه پرېوتو جو دی مړ شو دویم قول چې نو هغه زیات صحیح دی هغه چې دوی راللو بادشاه سره کېناستل تفسیر بحر محیط کې چې نو هغه ابو حیان اندلوسي رحمه الله چې نو هغه دغه ذکر کړی هغوی چې بادشاه راغلنو د دوی سره کېناستو خبرې ترې ټولې قصې هر څه چې نو هغه وشوي دوی بیا بادشاه ته دعا هم وکړله چې الله دې ستا بادشاهت او دا دې نو هغه کامیاب او کامران ساتي بیا د هغې نه وروسته بادشاه نه اجازت واخیستو څنګه چې دننه لاړل په خپل ځای پرېوتل الله رب العزت فیصله راله د ټولو نه روح چې نو هغه قبه شولو نو دوی دغه وخت کې چې نو هغه بیا وفات شول نو ځکه الله وایي کذلک اعثرنا علیهم لیعلموا دپاره د دې موږ چې نو هغه خبر ورکړلو خلکو ته په دوی باندې لیعلموا چې پوه شي ان وعد الله حق چې د الله رب العزت وعده چې نو هغه حق ده هغه څه ده چې نو هغه تبعث الاجساد والارواح جميعا الله رب العزت بچیانو هغه روحونه او بدنونه دا د مرګ نه وروسته دوباره بیا پیدا کوي په ورځ د قیامت کې هیڅ شک نشته قیامت به هم راځي وان الساعه لا ریب فیها قیامت به راځي پای کې څه شک نشته او د الله د وعده چې د مرګ نه وروسته دوباره بیا پاسېدل دي پیدا کېدل دي ژوندي کېدل دي نو دا بالکل حق او سچ دی د هغې یوه کرشمه چې نو هغه تاسو دا ولیدله چې 309 کاله چې نو هغه دا بندګان دقه شانتي پراته ول الله رب العزت د هغې باوجود بیا راپاسول روغ رمټ تندرست ښه برابر سینو هغه دی اذ یتنازعون بینهم امرهم چې کله او هر کله چې دوی جګړه کوله چې نو هغه په خپل منځ کې په کار چې نو هغه په دوی کې د دوی په حق له فقالوا ابنوا علیهم بنیانا نو بیا دغه نه وروسته چې نو هغه دا خبره جوړه شوله چې اوس دوی وفات شول نو اوس دا غار چې نو هغه بندول غواړي او دې ځای له چې نو هغه یو یادګار جوړول غواړي نو دا غار بندول غواړي او دې له یادګار جوړول غواړي نو اوس چل وکړو نو مختلف رای چې نو هغه رالی مشترکه شیز همیشه چې نو هغه د ستړي نو اوس هر سړی چې نو هغه یو وی زما پیر دی بل وی زما ولی دی بل وی زمونږ مشر دی جو چاوي په دې باندې چې نو هغه مزار جوړو جو بل وی په دې باندې عمارت غټ جوړو جو بل وی په دې باندې چې نو هغه دا شیز جوړو جو چا یو خبره کوله چا بنه خو مسلمان بادشاه بیتروسیس نو هغه مسلمانان دا وی نه موږ به په دې ځای باندې جماعت جوړو ولی نو جماعت به ځکه جوړو د پاره د دې چې آینده خلک دوی چرته خدایان معبودان ونه ګڼي نو جماعت چې مونږ کله جوړ کو نو دې کې به دوه فایدې میلاو شي یو فایده دا ده چې جماعت عبادت خانه نه نو خلکو ته به پته لګي چې دوی له الله دا مقام ورکړی نو د عبادت په وجه ورکړی دوی به د الله عبادت چې نو هغه ډیر کول دا معبودان نه دي خدایان چې نو هغه نه دي چرته خدای ورته ونه وي او دویم چې نو هغه دا ده چې جماعت جوړ کړی شي عبادت د امر چې نو هغه ده نو چې کله دا د عبادت ځای په دوی باندې د هغوی د مسلک مطابق چې کوم ګرجوت وي دا پې کله جوړ شي نو د دې نه به الریډي خلکو ته چې نو هغه دا پته لګي چې دا مسلمانان ول کافران یا څه بل مذهب سره چې نو هغه تعلق نه ساتلو نو ځکه الله وایي اذ یتنازعون بینهم امرهم فقالوا ابنوا علیهم بنیانا په دوی باندې څه بنیان چې نو آبادي جوړه کړي ربهم اعلم بهم د دوی رب چې نو هغه په دوی باندې ښه پوه دی اوس دې ځای کې چې نو هغه هم دوه قوله دي خو د هغې راجح قول چې نو دا دی چې د دوی رب د دوی باندې ښه پوه دی دا کم لیکل چې شوي څومره تعداد دی نو دا بیا الله مخفي چې دی نو هغه ښودي ول اوس د دې علم د دې پوهه صرف یو د الله سره ده دوی په دغه ځای کې بیا هم غلط شول لکه څنګه مخکې ما ویلو چې کله حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنه چې په دور خلافت کې د غزوې فتح شولو نو هغه کسان ولېږل چې دننه لاړ شي د دوی تعداد شمار کې چې څومره دي جو هغه به چې راتلو چې یو پیره به یې شپږ دي جو بله پیره به یې اووه دي جو بله پیره به یې پنځه دي دا الله رب العزت پټه ساتله جو بس هغه خبره پټه پاتې شوه نو د هغوی نه هم دقه شانتي خطا شو نو ځکه الله وی ربهم اعلم بهم قال الذين غلبوا على امرهم وی کسان یعنی بیتروس بادشاه او د هغه مرګنو مسلمانانو کم چې غالب راغلو على امرهم په خپل کار باندې یعنی د هغوی په دغه وخت کې دین عیسایت چې نو هغه غالب لنتخذن علیهم مسجدا موږ به د دوی چې نو هغه په خوا جوړو جماعتو
نو دینه دا هم معلومه شوله چې د چا اولیاء خواته نیکان صلحاو خواته د هغوی په مزار خواته جومات جوړول چې نو هغه دا ګناه ناجایز نه دی. جماعت چې نو هغه جوړولی شي هغه عبادت خانه ده، په دې کې هېڅ حرج چې نو هغه نشتی. خو وسو دغه قبر والا ته چې نو هغه د قبر نه جومات جوړول، کوم چې حدیث کې من راغلی د الله پیغمبر چې زما د مرګ نه وروسته به تاسو زما قبر له چې نو هغه عبادتګانه جوړوئ. نو د دې مقصد دا دی چې تاسو به قبرونو ته سجدې چې نو هغه نه کوئ. نور که یو پیر بابا شو، سیدو بابا شو، یا بل یو بزرگ شو، د هغه د مزار خواته جومات یو، په جومات کې خلک چې نو هغه عبادت کې نو په دې کې څه حرج چې نو هغه نشته. الله دې موږ ته صحیح پوهه نصیب کړي. وکذالک او دغه شان اثرنا موږ چې نو خبردار کړل خلق علیهم په دوی باندې لیعلمو چې پوه شي دوی ان وعد الله بشک وعده د الله حق رښتیا ده، وان الساعه او دا چې قیامت لا ریب هیڅ شک نشته فیها په دې کې، اذ یتنازعون کله چې دوی جګړه کوله بینهم په خپل منځ کې، امرهم د دوی په کار کې، د دوی په معامله کې، فقالوا ابنون ویلو جوړ کړی علیهم په دوی باندې بنیانن عمارتو، ربهم رب د دوی عالم و خپوا دی بهم په دوی. قال الذین ویلای کسانو غلبو چې غالب ولو علی امرهم په خپل کار باندې، لنتخذن خامخا موږ به جوړو علیهم په دوی باندې مسجدا یو جماعتو